شارانی صاحب او داسې ټولو علماء کرامو هغه ذکر کړي دي. په دې کې دا مشهورې ډلې مثال په طور لکه روافض شو، خوارج شو، په دې خبره پوه شو، او دارنګې چې کوم دی نو جبریه شو، قدریه شو، معطله شو، داسې. نو دا ډلې اوس که د دغې ډلو سړی وي نو د کې فسق شته دی، فسق اعتقادي دی پکې. نو ته به وایې چې خلک اعتقادي فسق شه نو دا کفر دی که نه دی؟ اوس دا مسله ځان له فسق اعتقادي، نو دا اعتقادي فسق دا به کله کفر وي خو کله به کفر نه وي، ضلالت وي. لکه دغه دوه او یا ډلې چې کوم دي نو د دغې خلک دې کې فسق شته، اعتقادي فسق دی، لیکن هغه فسق چې کوم دی نو هغه حد کفر ته نه دی رسېدلی. دې خبره پوه شئ، حد کفر ته نه دی رسېدلی. مثال نو دی وجې نه چې دی نو دغه د فسق اعتقادي بیا په دغه ترتیب سره به تاسو اخلئ. لکه مثال د مشرک فاسق دی، کافر فاسق دی، بالفرض داسې ورپسې زه دا کومې کفري ډلې چې څومره دي دغه فاسقې دي. خو ما تاسو ته وویل دا کومې ډلې چې ځان ته فرقه اسلامیه وایي نو د دغې دا فسق چې دی نو دا دی خو هغه ضلالت دی. هغې باندې هغه چې حد کفر ته نه رسېدلي نو هغې باندې موږ د کفر بیا حکم نشو کولی. نو یو خدا چې دا جارح جرح کوونکي به څوکي دی به عادل وي او متقی به وي. نو د فاسق جرح چې دی نو دا قابل قبول نه ده. غرض دا شه که نه چې هر کتعو بتعو به نه راپاسي چې هغه په بل باندې جرح وکړي. لکه نن سبا تقریبا موږ به ووایو هغه میدان داسې شوی دی چې هر سړی ځان جارح ګڼي. لکه مثال په طور تاسو ګورئ که نه په دې سوشل میډیا باندې شور تاسو وینئ، هر سړی راپاسي نو په امام بخاري صاحب باندې جرح کوي. نو مطلب دا دی هغه زمونږ ستاسو که خیال کړی دی پښتو په دغه کې بیا د مشرانو پرېښې نه دي وایي هلکه وایي دغه په د کلابو په غفا باندې نور نه تورېږي. هغه بیا هغه کیسه ده که نه؟ په دې خبره پوه شو؟ کلاب خو پېژنې وایي د سپي په غفا باندې نور نه تورېږي، هغه خبره ده. نو دې وجې نه دا لومبنی شرط او دې کې ډېرې دلچسپې خبرې به راځي تاسو ته انشاءالله. هغه دغه شو. نو د فاسق سړي فاسق بیا ما تاسو ته وویل چې یو هغه فسق دی چې هغه حد کفر ته رسېدلي، یو هغه فسق دی چې هغه حد کفر ته نه رسېدلي. معنا دا ده چې هغه د فاسق اطلاق په دغه باندې هم راځي، په کافر هم راځي. د فاسق اطلاق چې کوم دی نو هغه چې د سنتو نه عدول کوونکي وي، د شریعت دغه نه چې دی نو پابندي کوونکي نه وي، نو هغې باندې هم راځي. او کله کله فسق عملي وي، بالفرض یو سړی دی هغه مونځ نه کوي، روژه نه نیسي، بالفرض خو دغه چې کوم دی نو فرضیت یې مني چې مونځ فرض دی، روجې فرضیت مني، ځکه چې فرضیت نه انکار وکړي نو دا خو بیا څه دی؟ دې باندې خو سړی کافر کېږي. نو دغه فرضیت مني خو یره کوي نه، تساهلا لګیا دی نیک. نو دغه چې دی نو دغه فسق دی. نو فسق عملی دی. یا اوس دغه شی یا دا چې کوم دی مثال په طور باندې دی فاسق دی خو یره بالفرض منظم کوي، روجم نیسي، زکات هم ورکوي، ټیک ټاک روان دی،
لیکن ګناه کوي. بالفرض کوم چې محرمات دي د هغې دغه کوي ارتکاب د محرماتو کوي. معنی څه؟ بالفرض زنا ده، بالفرض شراب دی، بالفرض سود دی، غصب دی، دا ټول څیزونه راواخله نو دا بیا چې دی نو دغه بیا فاسق کنه. خو بیا په هغې کې ځان له یو دغه شته دی چې هغه یو به څه شی وي، یو به هغه فاسق چې هغه به معلن وي، یعنې هغه به په هغې باندې سم په جهرن به دغه ګناهونه کوي، یو به چې دی نو کوي به خو چاته به ځان نه ښکاره کوي چې زه داسې یم. نو بیا په هغې کې چې کوم دی نو په دې بیا خپل منځ کې څه فرق شته. دا خیال دی که نو ځکه چې شرع خو ظاهر ګوري. دې خبره پوه شو. نمبر 2 دا دی چې جارح دې کې چې کوم دی جارح سستی و غفلت اور تنگ نظری کا شکار نہ ہو. جارح جرح کون کی خد اسم فاعل صیغه ده. جرح کون کی با د سسته د غفلت او د تنگ نظرې شکار بنی په دې جرح کې کې دې دا جرح کوي کنه د دې سيزون نه د سسته او د غفلت او د تنگ نظرې نه ممزان ساتي. لکه مثال په تور تاسو زوږم یو سړی دې ډېر تنگ نظر دی، هغه اوس دې چې کوم دی قلم یې راواغستو، کاغذ یې راواغستو، نو د هغه دومره تنګ نظره دی چې د ده دې کېناست په دې وجه باندې چې که خیر زما د کټوۍ د مستو ته یې خواږه نه ویلي نو دا ټول دله کافر کومه. مثال په طور لکه دا ټول دله به ځای ته رسومه. لکه دا ځینې خلک څه کوي چې ته داسې یو پروګرام یا دغه نن سبا خو دنیا مخکې شو که نه په دې شیزونو ډول نو کله به لا به رسېدلې نه یې هغه ځای ته او نن به چې دی نو د پلانو اپریشن کومه. دغه اپریشن خو په هغې جرحه ده که نه نو هغه په هغې هغه جرحې نه مخکې کله کله اړونه رسي هغه ځای ته، خو اراده یې دا کړي چې بس رسېدو سره به دا کار کوم او دا اپریشن یې به کوم. او بیا کله کله د چا باندې د جرح دغه چې کړي اراده کړي نو هغې له الله پاک یو شان ورکړي، یو مقام ورکړي. دغه تاسو یو مثال در کومه دا به تاسو ځان سره کړي دا چې د کومو کسانو په باره کې دا خبره وه چې د دې اپریشن کوم د هغې نومونه به ورته والم او چې چا ویې نو هغې ته نه ده. ځکه زموږ مقصد خو هغه ذهن کې راوستل دي او بیا د هغې قسمه هغه نه ځان ساتل دي. شیخ ګل سے مبارک او زمونږ امام المدرسین داسې کار وشو چې د تراویحو ختمونو هغې کې د علما خلک بوزي پلاني ځای کې ختم دی هلته ختم دی اخیره شپه ده وکړه نو هغه صاحب چې ته حافظ هم و نو هغه به پخپله هم ختم کولو نو داسې هغې له روان دي او په دې کې چې دی نو خلکو ته وی چې نن به بیګاله به خیري د شیخ ګل صاحب رحمت الله او علیه بالله محتسین صاحب ته داسې نسبت کوي د چشمو والا اپریشن به کوم. بس هغه چې کوم دی نو چې ته ګاډۍ په خپله چلوه او داسې غرونو کې لارې وې او ګیرونه میرونه او شپه وه او په دې ملا سړي چې بیا تراویحو ناوخته شي نو بیا خو چې دی ځي که نه نو که پیاده لاړ شي نو هم مسله باندې بیا ډېره شبه هغه ساه خرابوي او که نه په موټرسایکل تلي نو د سترګو نه به یې خامخا هغه اوښکې بهیږي ځکه ډېر تیز به تلي خیال به دی او که په عامو ګاډو کې تلي نو بس دی وزرې به پورنۍ او نور چې دی نو چې څنګه دغه شو په دې یو موړ کې موړ یې دغه کوه په دې کې لاندې ورغړېده لاندې ورغړېده چې ورغړېده نو بس مړ شو نو
بیا خلکو وی فلانی شهید او فلانی شهید غل دیوالونو باندې چاکینګونو ماکینګونو براغلی او چتا زی په زی شیخ ګل سے مبارک ته چا ویلې دا د ډاکټر عبدالحق صاحب او د علامه پیر طریقت رهبر شریعت جناب عبدالمالک صاحب دامت برکاتهم العالیہ والد محترم شیخ ګل صاحب لوی سړی هغه وی دی شهید خدای خو چې موږ ته خدای اخلاص کړو وی دی شهید خدای چې موږ ته خدای اخلاص کړو نو مطلب دا دی چې هغه بیا هم دا خبره کې وزن شته دی لکه دی ولوي چې یاره مړه دا شو دا داسې شو دا داسې شو اجر هی ونه کړله بس وی دی شهید خدای او به هر حال غرض مې دا دی چې جارح چې کوم دی نو هغه به څه دي یو به پکې سستی نه یو به پکې غفلت نه چې دی اوس مثال په تور د هغه دغه نه غافل یو بیا پې جرح کوي دی چې کوم دی نو مثال دومره تنګ نظر وي چې بس هغه معاف کوي نه نو ما تاسو مثال درکړه چې بس د مخکې نه ورته دغه کړي چې بای بس شروع به کوم او جرح به کوم په دې طریقه باندې نو دا پکې نه چې ورګه د کوم خی نو هغه هم پکې او کوم او یاره ورګه دا خی چې دی نو دا په دې غالب دی او که غالب نه دی او دې باندې چې کوم دی زه جرح کوم نو دا زما دا جرح چې دی نو دا په خپل محل کې دو که نه دا څنګه نو دویم شرط په دې به تاسو پوه شوي چې د جارح به چې دی د کې به سستی غفلت او تنګ نظري به پکې نمبر 3 چې دی بزرگانو جارح به چې دی نو دی به دا جرح چې کوي نو دی به د اصولو د قوانینو او د دایرې نه به دی واقف وي یعنې څه معنی جرح کے اصول و قوانین اور دائرہ کار سے واقف ہو جارح بچ دے د اصول و د قوانین د جرح نه او د دغه دایرہ کار نه دی به واقف ای د با دی به پویږي د سینه چې بس سیما مشمل او درګړې مو بي ګذر ورګړي کېغه ساده پښتو کې بي ګذر بنو ورګړي لیبا دا اصول لاندې بناغه چې کوم دین جرح کینو اصول لاندې به جرح ها دې خبره پوښ جرح کے اصول قوانین اور دائرہ کار سے واقف ہو نمبر 4 جارح متشدد اور مخالف یا متساہل کی جرح پوری قابل قبول نہیں یہاں تک کہ تحقیق ہو اس دلته کې سلورم نمبر وی چې د متشدد او د مخالف یا د متساهل د دې جرح چې دی نو دا فوري طور قابل قبول نه ده یو سړی وي دا به قبول کړي دا قابل قبول نه لکه نن سبا چې څه تاسو وایي نن سبا یوازې نه د پخوا نه د دې ایمو په هغه زمانه کې غړ دشمنان نو بس هغې به هغه کله کله جرح چې کړي نو داسې ترتیب سره جرح کړي نو بیا وروسته نور علما لګېدلي چې دا جرح قبوله نه ده لکه مخکې په درسونو کې دا خبره تېره شوې وه چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې جرح داسې دلته به اوس راشي نو هغه بیا دوی هغې جوابونه کړي وو چې د باندې دا جرح دا معاند دی د خود سره دغه ده مذهبي تعصب دی ورسره لہذا دا جرح څه دا جرح قابل قبول نه ده ما په هغې کې بیا یو خبره کړې وه لکه نن سبا زه به تاسو دا ووایم اوس خو دا خبره ډېره زیاته دغه شوه داسې ورو ډېره مزیداره را دغه شوه اکابرو مشرانو اوس په دې باندې هغه شروع کړه ځکه چې هغوی ته پته ولګېده چې په دې معاشره کې ډېر تور را روان نو ما دا خبره کړې وه چې اوس که مثال په طور لکه په دې زمانه کې
که د بالفرض اهل حدیث دي نو هغوی وایي سر یې په ټولو که دیوبند والا دي نو هم په دې باندې جرح کوي که بریلي علما دي په هغې باندې هم جرح کوي او که مثال په اشاعت والا دي په هغې باندې هم کوي او که بالفرض نور جماعتونه دي څومره په هغې ټولو باندې جرح دارنګې چې کوم دی نو د دیوبند والا علما چې کوم متعصبه دي لکه دا عام علماو خبر زه نه کوم چې کوم دغه داسې خبره نه دي نو هغوی وایي که مثال په طور زمونږ نه دا بغیر نورې ډلې په حق هم دي په کارونو کې نو بس دغه دا نه دي بریل علما چې کوم دي چې کوم زمونږ هغه اکابر اسلاف دي هغې نه یادوم چې دا کوم کوتعو بوتعو داسې دا په مصلحتونو نه پوهېږي او دا بعضې خبرې پکې راپرېږدي داسې به وایي نو هغې که یو سړي عقیده د اهل سنت و جماعت د نوم کې د سره دا دغه دی چې دغه نوم یې دا دی نو بس چې د دغې مدرسې نه فارغ دی نو دا بس ټیک نه دی خیال لري هلکه که مثال په طور اهل حدیث چې دی هغه ځان ته اهل حدیث وایي نور کارونه عقیده ټیک ته نور مثال په طور باندې ترتیبي بالفرض ټیک دی لکه په اوچته پیمانه باندې خبره کوم د مذهب حنفي لاندې نه یا د شافعي مذهب د لاندې خبره نه کوم یا داسې په عام انداز کې تاسو دا خبره کوم نو هغه یې د سره نور یې د سره نه مني هغه بس نو هغه بیا څه نسبتونه کوي کله وایي دا لوپټو والا او کله به هغې به وایي کله دا به ترپالونو والا او کله په یو بل باندې څنګه نه دا قسمه دا دې ته هغه واهیات وایي علماو له دا کیسې نه دي پکار مثال په طور باندې راغله دې اوس دغه فن سړی دي او ته پې تم د دې فن سړی ته پې جرحه کې نو جرحه به د دې اصولو د لاندې والله العظیم لکه زما مقصد د یو ډلې تحقیر یا دغه نه دی او نه مې دا ذهن کې دا خبرې شته نو کوم ولې که دغه شروع کې خو بیا د نه دا خپل اصل مقصد پاتې کېږي د دین خدمت که نه یا حق چې د چا سره دی داسې وایه حق چې د چا سره دی په کومه مسله کې چې د چا سره حق دی بس هغه مونږ به د هغې ملګري اکه زید دی که عمر دی که بکر دی که مثال خالد دی که ولید دی خو په کومه مسله کې د هغه سره حق نو بالفرض دی په حق نو دی په ثواب نو په کومه مسله نو کاغذ ستا رور می نو دا نه د رور به دي د مور پلاره به دې پیدا یي خو په دې کې به ملګرتیا نه کوې چې یاره دې کې ته په خطا یې که دی لکه جګړه به مثلا کې مری نه به نه نیسي اصلاح کوشش پې کوي چې یاره بهی دې به څنګه چې کوم دی نو ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه داسې به کوي د هغې وجه دا ده چې د درې قسمه ډیوټیانې دي یو ډیوټي د چا ده د حکام یو ډیوټي د علماو یو ډیوټي د عوامو نو هر سړی به خپله ډیوټي کوي نو حکمرانان به خپله ډیوټي کوي هغه به چې دی که سړی د مرۍ نه نیسي یا چې دی راګیروي او په ډنډې سموي نو بس ټیک ته د هغې کار د هغې نه به د هغې تپوس کېږي که مثال صحیح کار یې ونه کړو او د علماو نه به د دې تپوس کېږي چې تا دا خپله ژبه څنګه خوځولې ده ته خو د دې پورې دغه مسؤول یې ستا کار د ژبې کار دی د دلیل کار دی ستا چې دی تا له دغه قوت الله درکړی دی ته به داسې ځکه بیا د هر یو په خپل ځای باندې مواعید راغلي دي چې دی هغه خپله ډیوټي ونه کړي لکه زه به د علماو دا خبره تاسو ته وکړم چې که عالم د حق په وخت کې چوپ پاتې شي نو الساکت عن الحق شیطان اخرس څومره لویه خبره والساکت یې ویلې د حق وینا نه که دې مثال په طور باندې ساکت شي چوپ شي شیطان اخرس دی
گونگا شیطان دی غرض دا چاړه دیو جنا نو جرح د متشدد او د مخالف یا د متساهل دا بال یعنی فوری طور دا قابل قبول نه رست راځي اوس تشدد دی په دې کس کې دې چې کوم دې مخالف دی یا دې متساهل دی جرح قبول نه ده پنځم نمبر بزرگانو جارح کی جرح مفسر ہو پنځم نمبر شرط دا دی د جارح د جرح چې دی یا جرح کوي نو دا جارح چې کوم دی د دا جرح به مفسر به معنا څه دی باندې ځان پوهې یو جرح چې کوم دی مثال په تور باندې مفسر ده یو غیر مفسر جرح مفسر دی ته وي چې د په یو بنده باندې ته جرح وکړي چې هلکه دا سړی چې کوم دی نو مثال په طور باندې دی کذاب دی دا سړی وزع دی د ځانه حدیث جوړ یا دروغ یا دا دی دا یا دی چې کوم دی د په دغه کې ضبط کې نقصان دی نو د هغې به ته دلیل پیش کې نو که دا جرح به یا د دلیل سره یا به بغیر د دلیل نه بس تاسې ووایې نو که جرح د دلیل سره وه نو دې ته څه وایي جرح مفسره ورته ویل کېږي او که دا جرح بغیر د دلیل نه وه یعنې علت یې نه و بیان کړی بس خو پس یې وتړله لکه نن سبا چې څومره جرح دي نو دا تقریبا دا غیر مفسر دي او دلیل ورسره نه اکثر خو به هر حال اس بدی کہ دا سوچ کوئے دی پنځم نمبر شرط ہاں اگر عدالت پر اقوال موجود نہ ہو تو جرح کا مفسر یعنی تفصیلی جرح ہونا ضروری نہیں اس بہو گورے کچرت پدی عدالت باندی دیو سڑی پا عدالت باندی چھ دی عادل دی عدالت مانا داس داغ پا عدالت باندی اقوال موجود نو او د په جرح کړی و نو بیا دا جرح سره دلیل نه ویلې نو بیا خیر دی دا کیږي بیا مقبوله ده او کنه داغه په عدالت کې داغه په عدل کې باره کې چې بلا اقوال چې دینو د لوی لوی شخصیات او اقوال موجود دي چې دی لکه تام الضبط دی او دی چې کوم دی نو والاتقان دی او دی چې کوم دی نو د شیخ سره ملازمه کوونکی دی او دا ټول خو برابر دغه کړي یعنی صفتونه کړي دي علماء اقوال موجود دي نو اوس به چې دی په دغه باندې نه کېږي چې لکه دا سړی کذاب و یا دا سړی چې دی مثال په طور باندې ضبط کی نقصان دی ادا دی یا دغه دی یا دی فاسق دی یا ته مبتدی وي غیر د جرح خپل دغه دی نو په دغه صورت کې که اقوال نو بیا سره بیا جرح چې دی دا بیا مقبوله ده بیا کېدی شي دې ځای کې اوس وایي که نه اگر عدالت پر اقوال موجود نہ ہو تو جرح کا مفسر ہونا ضروری نہیں د دې جرح مفسر کېدل چې دا ضروري بیا نه دي مستق نو چې دغه ضروري نشو نو مطلب دا دی چې الته کې جرح مفسر کېدل په کارو چې کله اقوالونو چې اقوال نشته نو اوس هغه قبول وانه دلته کې دا شابس چې اقوال نشته نو دا څه ده یعنی عدالت الته عدالت وکړه شابس اوس جرح آغا جرح چې تفصیلی دا آغا مقبوله شپږم نمبر شرط بزرگانو دا دی د جارح کہ جارح میں مذہبی یا کسی قسم کا تعصب نہ ہو خوش پر جارح کی وہ مذہبی یا سے قسم تعصب پکی نہیں
اس یو ګوري یو چې کوم دی نو هغه شوی دی چې هغه قرآن عظیم الشان ذکر کړی دی چې محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یو خو دغه صفات دا تعصب بداسي وي چې مثال په تور باندې د دو سره سو خپل ذاتیات نه هغه په بل جبه کې ذاتیات وي شابس ذاتیات ورسره باندې چې دی بسو کی چې دی د هغه د وجه نه داسې دغه ته مجبور شي چې بس د هغه ذاتیات د وجه نه د تعصب د وجه نه کدی عادل نو هم دی چې دی د په هغه نینی په دې خبره پوه شو ځکه چې دا خو تعصب خو سره لندې کنه د حق سترګې بیا لندې کنه تاسو او دومره پورې کله کله په کلاړ شي خبره چې هغه قرآن عظیم الشان په کې ارشاد فرمایي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا نو دغه د خصم د خلق دی محدثین دي خ عادل دي او د دو سر تعصب دی نو بس دی سر داسې خو زه دا وایم چې لکه د امام بخاری سے په دور کې یو سړی و دا هغه سره چتا مثال په تور یې چتا سشیت ارزان غستی بالفرض یا دا هغه خلاف داسې یو خبره کړي حق خبره کړي خو دې په د په اور غسته چې امام بخاری سے ولې داسې خبره مثال نو ځکه هغه په کاغذ سره تعصب وساتي مثال په تور باندې او بیا دا هغه باندې سجره وکي نو جرح به قبول نه ځکه چې تعصب دی تعصب وي خدا راته وایي چې په دې صده کې امام بخاری سے د دې کومه غوای په ملاس ته غوای پاسولې د چې دا په کوم انداز باندې په هغه مبارک دا جرح کی رسول روانه نو غرض دا دی چې بیا دا قسمه جرح نو او زمونږ خلک خپکیږي ما دا موبایل کتو والا سوشل میډیا کتو والا ټول دا مولوی شپ سو نو هغه به واحد صيغه ته به جمع صيغه وي خو په امام بخاری سے باندې دغه کوي جرح به کوي اعتراض به کوي نو هغه خلک اوري هغه دا مولا دی کنه ګورو او دا خو چې دی نو بس اور په خلک وړي چې دلته اور په خلک وړي او د غلطي خبرې کوي هلته به بیا خیر ته به اور نه کیږي خو به هر حال لمون دغه سرسکار نشته او زه دا خبره کوم چې لکه به د هغه وخت خو زه تعصب او سره پیدا شو د سی دا وسنګ زمون خو دسه اسلاف تیر شوی تاسو پر رب یې کینو کې علامه زاهبی سے تو ګوري رحمه الله هغه چې دین اکثر ودی علماء کرام په امام بخاری سے باندې به هغه کو دي بعض علماء یره جوی دی امام ابو حنیفه سے قال بعض الناس وي خبر تاسو اوریدلې قال بعض الناس دې دا وي امام زاهبی سے وایي چې دا ډېر خولي دغه کړی د امام ابو حنیفه رحمت الله تاسو مطلب دا دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ذات په جوړ باندې هو یو کس دی لیکن فقيه واحد على راس الجبل لكان هو الجماعه یو فقيه چې دی د غرب سر باندې هغه جماعت دی نو بعض الناس چې ویل هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صفت کړی دی په دې ځکه دغه خدا معلومیږي وګوره سوره په بهترین انداز باندې د امام بخاری رحمت الله علیه تبرئه په دې ځکه کړی دی چې ګوره دا خبره مکوئ چې امام بخاری رحمت الله علیه په امام سے باندې دا کړی نه بعض الناس او ته په دغه نه دی بعض الناس هغه چې دینو د استاد لپاره جماعت جوړ کړی دی او صفت کړی دی او دغه حدیث فقيه واحد على راس الجبل لكان هو الجماعه لکه ابراهيم عليه السلام مبارک چې قران وایي کنه ان ابراهيم امه خانه امته وته ابراهيم عليه السلام ته نوم ولاغست به ته امت ویل مطلب دا چې هغه دومره د غړو خصالو حسن او راجم کون کې دي بس امت وته دې خبره پوښ اوس
دې دې کې وایي چې جارح به د مذهبي یا د څه قسم څه به یې ورسره تعصب به نه چې چا باندې جرح کوي نو د هغه سره به مذهبي یا څه قسم تعصب به ورسره نه. په دې خبره پوه شو؟ ها ابله زمونږ دارالعلوم جدیه کې دارالعلوم جدیه کې د اعلی حضرت رحمت الله علیه عرف او دا جامع جدیه چې دا داسې ورکوټ اداره نه ده مخبله پکې سبقونه ویل دي سال اول زمام جدیه کې او ډېر ښه استادان زمونږ په هغه وخت کې اوسم بده لیکن او دومره لوی جامع چې امام المدرسین دامت برکاتهم العالیه غو ته شخصیت دا غزنه فارغ دور حدیث یلته دا سلوی لوی شخصیت ته خودی شم زموږ والد صاحب او زموږ د بحر کاکاجي چې کوم دی دا سي د دې علاقې غنور خو پرې دا چې کوم و ډېر لوی نو زموږ مفتی اعظم پاکستان چې کوم دی نو علامه منیب الرحمن صاحب د مبارک چې کوم دی نو بالکل د دې حق ادا کړی دی هغه سټیج باندې وایي چې صاحبانو زمونږه بریلیت زمونږ مسلک نه دی زمونږ مسلک چې کوم دی هغه دی چې کوم الله رب العزت را لېږلی دی او زمونږ مسلک چې دی اهل السنت والجماعه وګوره دا ټکي هلته کې بیا په کمنټ کې چا تپوس کړی دی په هغه ځای کې او ټول خو هغه پرې کړي کمنټونه یې کړي څوک به پکې ډېر ګورېدلي وي چې لکه مفتي صاحب تاسو ویلي دي خو لکه هغه چې دی هغه حق ادا کړي یو کس پکې وایي چې دا اهل سنت او وجماعت څوک داسې وي څوک اهل السنت والجماعه دې ځای راځي سوال نو دا اهل السنه دلته کې دا والجماعه چې دی دا په دې باندې بیا عطف دی نو واهل الجماعه الف لام التم شته دلته الف لام چې کوم دی چې کوم ځای کې نشتا لکه مثال په تور باندې اهل سنت وجماعه اهل سنت و اهل جماعه دغه دی بیا دغه هغه باندې عطف دی کنه نو بهر الله ځان له خبره خو هغه دا وضاحت خو باقاعده کړی د دې دا نه معلومیږي چې هغه بیا دا ویل دي چې لکه زمونږه دغه چې کوم دی امام اهل سنت شاه احمد رضا خان صاحب رحمت الله علیه بیا چې کوم دی نو د اهل سنت و جماعه مطابق تشریحات کړی دي هغه ټیک دي په خپل ځای لوی خبره لیکن اوس دې ځای نه چې کوم دی نو دا د دې نمونو نه تعصب جوړ شي روان شي لا کوم ملګري داسې اکابرین په دې کې تیر شوي دي لکه موږ خپله باندې لکه دا موږ نه وایو چې اوس موږ ته یو سړی دا ووایي چې دا فلانې بریلی دی یا یو سړی دیوبندی دی هغه ته څوک دیوبندي ووایي نو هغه پې دا نه وایي چې ګینې دا بد راته ووایي لیکن حق چې دی نو هغه داسې دی ځکه د عبدالمالک صاحب ما تاسو ته وختي دغه وکړو دغه چې کوم دی ډاکټر نورالحق صاحب مشر ورور هغه هم دا خبره کړې چې دا دغسې او داسې لکه دا وروستو بیا ده نو مطلب دی چې د هغې نه مخکې به اهل سنت و که نه و بیا به چې کوم دی نو دا حق به کوم و باطل به کوم داسې دې مشرانو دا خبرې کړې دي بهرحال هغې باندې مونږ هغه نه کوو مونږ همدقه زمونږ نظریه او سوچ او موقف دی د اهل سنت و جماعه او بیا چې کوم دی نو مثال په طور باندې د کم تشریحات چې دي نو د اعلی حضرت تشریحات چې چا خپل کړي نو هغې ته بریلیان وایي چې چا د
اشرف علي تانوي سے و یاد آغي تشریحات خو کړي نو هغې ځان ته نسبت دغه کی دا نسبت ته غرض دا دی نسبت د مسلک نه نسبت په دې خبره پوه شئ تاسو ها دې کې نو که اوس مثال دغه تعصب څوک نیولې دی دغه تعصب څوک نیولې دی نو هغه چې د ده سره په دغه تشریحاتو منون کې نه دی نو هغه ته بیا هغه به جرحه کوي نو دا جرحه که اوس دا تحقیق وشو چې مثال په طور باندې دغه تشریحاتو کې څه نیمګړتیا شته دی او دغه صاحب مني نو هغې به انتباه وکړي چې یاره دا ځای چې کوم دی نو دلته د دې نس سره ټکراو لري دا د دې سره پوه شوې نو هغه ځان له یو سوچ دی هغه بیا چې د تعصب نه بالاتاق وي بالاتر وي نو بیا قبوله ده جرحه که نه نو مخې سره یې ویلي چې بیا جارح کې به چې کوم دی نو مذهبي یا څه قسم تعصب به نه وي نو دی به بیا څه کي د ده دا جرحه به قبول وي په دې پوهېږې اوس که مونږ او تاسو په رښتیا باندې داسې دا د علمي میدان باندې موږ راشو په علمي میدان موږ راشو او هر یو عالم دین هغه کې مثال د هر ادارې نه فارغ دی د هغه نسبت چې هر جماعت ته دی بالفرض او دی به د ګریوان کې وګوري او دی د دې تعصباتو نه بالاتر شي یقین وکړه که بیا دی که دا دی بیا اختلاف وګوري دې خبره باندې پوه شو که نه ګورئ تاسو بیا به دغه نه وي خو یاره شی دا دی چې هغه د تیلي په دې سر پورې هسې لږه غونته مساله ده او دې څه کوي چې به کړپ شي نو ځنګل ته اور ورته کړي نو هغه اور نور خورېږي بیا رامنې کول ګران په دې خبره پوه شوئ ښه نور خو چې دی د دغه څه کوم اصول دي کوم دغه دي نو هغې نه خو انکار نشته دی په دې خبره پوه شو ښه هلکه اووم نمبر شرط اوم نمبر جارح کی مجروح سے کبھی لڑائی یا دشمنی نہ رہی ہو اور دې د جارح د مجروح سره کلا جنگ جګړه او دشمنی ور سره نه پاتې شي یعنی مطلب دا دی چې دشمنی ور سره تیره شوې نه ده او دشمنی ور سره شته دی کوم څه اوس که چتا هاتپایي په یو بل کړي نو هغه بیا د یو بل صفت خو نه کوي که نه هغه پښتنو مشرانو ویلي په جنگ کې څوک شکرې نه شي که نه خو بس همدغه کنځل به کوي یا مثال نور څه اقدام به کوي نو چې په دغه حال کې دی جرح وکړي نو دغه جرح قابل قبول نه ده ځکه چې هلکه وایي زور یې ترې پکې ویسته خلک وایي که نه د فلاني نه پکې زور ویسته نو دا زور پکې بیا وباسي نو په دغه ځای کې چې کله په دیني دغه کې زور ور داخل شو دغه د تعصب او د دشمنۍ د جنگ جګړې نو بس بیا هغه شی بیا حق او باطل بیا خلط ملت کی دی وجه نه په د جرح په شرایطو کې په دې وو شرایطو کې دا هم دا د جرح شرایطو د تعدیل شرایط معدل تعدیل کرنے والا معدل عادل وقابل ہو دا معدل چې دی به عادل به هم وي پخپله دا د بل تعدیل چې کوي ته چې معدل دی نو بیا څنګه به عادل نه وي نو موږ وایو چې نه کله کله وي که نه کله پخپله باندې عادل نه یو ځان ته زبرګ نه یو ځان ته غټ زبرګ وایي مثال په طور عادله پخپله نه وي سم ظالم یو ځان ته وایي چې هلکه هغه قرآن کې د یو داسې قسمه دغه خبر راغلی که نه چې اخذته العزة بالاسم چې ورته وایي که نه چې تا هلکه دا نسل او فصل ولې هلاکې دا پردي پسونه ولې په بمبل کې وی دا پردي دا زناور ولې په دې سټلو کې وی نو هغه چې دی هغه منافق څه وایي دا غټ منافق اخذته العزة بالاسم
ها ما ته د شوی زدا شو کوم هغه خپل غزانو تړي برګوړه ښکارا شنو بس هغه بیا دغه کوي نه راځي دې خبره کوي نور خدای چلونه بګیو کنه ها نو دیبا نو دا معدل چې دی نو دیبا عادل او قابل وي اگر فاسق و نااہل ہو تو اس کی جرح و تعدیل قابل قبول نہ ہوگی کدے فاسق او نااہل او د جرح و تعدیل بن قبلی گی نو ګوره الته کې د جرح خبره مخ کې رااله نو تاسو یې فاسق نه دلته دوه یو ذکر سره چې نه جرح قبول ده نه تعدیل قابل قبول دی بلې خبره تاسو رسیدلې ها نمبر 2 معدل متقی پرہیزگار ہو دا معدل بچ دے دی وہ متقی و پرہیزگار بھی خوش متقی اور پرہیزگار بھی ہوائے نفس یا غرض یا مذہبی تعصب شامل نہ ہو دے بچ دے معدل ب متقی پرہیزگار بھی او د هوای نفس او د اغراض یا د مذهبي تعصب او د تب شامل نه دي دغه نه بدی پاک معدل خ تعدیل کون نو خلق کوئی کنه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین الله تعالی سو که تاسو فاسق راشي په یو خبر باندې راتللو کړو تاسو پکې خصو کې د سوچ بیچار نه پکې کار واخلې د سیمه سمدستی په دغه وکوي پوه شي وای تاسو به د یو کار وو کې بیا پیر سستوبه نه کړي نو غرض دا دی چې دې کې فاسق و انجاکم فاسقون بنبأ فتبین د دې وجه نه چې دې نو چې فاسق نشو نو دلته کې دا تعدیل چې کینو دی به متقی وي او سبي فرهیزګار متقی و فرهیزګار نو د دې خبرې لو بیا د غور کې چې اواله کدا خو صاحب ډیر متقی او فرهیزګار انسان دی د خبره داسې کړی دا شاباش دې خبره پوه شو نمبر 3 معدل تعدیل کے اصول و قوانین اور دائرہ کار سے واقف ہو معدل بچے دے د تعدیل په اصول او په قوانینو په دایره کار نه بدی واقف هي سبي واقف هي الګ معدل تعدیل کون کی اسم فاعل شغاله کړ دیبه د اصول او د قوانینو د دایره کار نه بدی واقف چې د یو سړي په تعدیل څنګه کې اسنه چې مثال به تور باندې یو سړی عادل نه یو ته به پوهه نه یو اسی ورته هر چاته خسړي لکه مثال په تور په دې زمانہ کې اکثر بعض خلک دسی لکه د افلانی سړی نه لکه اوس هغه د جانونو غنکپی مثال په تور دی پلانې او بس ډیر خوشاله نابل سره چې په یا اوسر په گاډي کې ناست یا اوسر چته د احسان دلان او یا دا خبره دا ټیک نو هغه خو عجز ځان لچ دی نو دغه دی او دی او تسوي نه دی داغه دغه د اصول نه پوهه نه دی کنه چې لکه ته د پلاني سړي تعدیل کړي ته داغه د پاره خپل اصول قوانین وي کنه د اصول لاندې بکې و یو سړی د مثال لکه پیغمبر خدا علیه السلام مبارک له یو د باندې صحابي راغی عربي راغی او یا رسول الله دا فلانه ډیر خسړې ګوره دې خبره ته سوچ کوئ ډیر خسړې نو محبوب کریم علیه السلام ورته دا ونه چې بس ټیک وای دا خو صحیح ده کنه نا وستو ته څنګه خسړې وې ستاسو سره گاون معاملې دې سره راغلي ستاسو سره گاون راغلي ستاسو سره روزګار راغلي په سفر کې وسرتلي تدریس شي معاملہ گاوند او سفر دا درې سيزونه وته یاد نو تر ته دا وایا یو سړی چې ته په شرق کې دی او ته په غرب کې
او بس قلم راواله دا فلانې سړی دا غنه دي خبر هم نه ها اسیب چې دی نو بس نو پیغمبر علیه السلام مبارک موږ ته ترتیب وښودو چې ګورې هسې به د یو سړي تعدیل نه کوې اوس که دې ته تعدیل وکړې ګوره دې کې به فایدې به څومره وي او نقصانات به څومره وي بیا یو سړي تعدیل تا وکړو اوس زما مثال په طور باندې د هغې سړي سره معامله راغله ما سره معامله کول غواړي نو زه به وایم چې د فلاني سړي تعدیل کړی دی بس هغه ورته ښه سړی وایي دا به ښه سړي نو ته به څه وکړې ته به ورسره معامله وکړې نو دی خو به نو خان په بډه کړي نو سبا له به بیا وایي چې خدای پاکه دا ډبل شا مې نه وې کړې دا دونه پیسې مې نه وې ورکړې نو ښه کار به مې کړی پوه نه شوې تاسو دا خو به تاسو له یا حافظ راځي یا به د علامه صاحب راځي یا به د یو سړی راځي هر سړی به وایي دا مفتي صاحب دی او دغه چې کوم دی نو حافظ دی او دا پلانې دی او تا به کېنی تا ته به وایي چې لکه راځه دونه معامله کوو دونه کاروبار کوو دونه پیسې به تا ته دونه به مونږ به دا کوو نو تا له به دونه میلاویږي مزاربت کوو دا کوو دا کوو دا کوو او یا به مسلې ته جوړ کړي هم نه او ته به دومره ګایډ کې ولته به د هغه دغه شوي چې دا خو د فلانې ادارې نه فارغ دی دا خو چې کوم دی نو حافظ دی او دا خو مفتي دی بس ته به ورسره ته به چې هی نو هغه بل به یهو نو هغه بل به ورسره هی کړي نو بس د ټولو نه اوسېږو په دې خبره بیا اوهو نو بیا چا ته اچا چې تعدیل کړي چې دا ښه سړی دی دا حافظ فلانې دی ډنګرې فلانې دی نو بس هغه ته بیا خلک کنځل کوي نه بل ته بیا د هغه باندې هم جرح شروع شي دا د څه کاذورات یې خوړلي پوه نه شو په دې خبره نو ګوره هغه نقصانات نور خلق چې کوم دی نو ستا د دې تعدیل د وجې نه په څه کې پرېوځي خرج کې پرېوځي خرج کې او که مثال په طور باندې ستا سره ګاونډ نه راغلي لکه تاسو که خیال کړي که نه نو د اکثر دا رښتې خلک کوي نو هلکه وي لاړ شي د ګاونډي نه یې تپوس وکړي چې دا خلک څنګه خلک څه وایي که نه ها نا ګاونډي چې ورته ښه سړی وایي که نه نو دې ورکره بیا رشته ولي او که نه هغه ورته ووایي چې ګورې ځان ساته وروره بیا به وروستو ارمان کې نو دی وایي بس ښه ده چې دی راته ووایي ټیک ده نو دغه او دا دغه دي لکه دا هغه داسې خبرې دي چې حقایق دي دې ته حقایق او بل دا ګورې د دې ټکو سره سره به تاسو به هغه هم کوئ لکه خپله عمر رضی الله مبارک فرمایلي چې تاسو به د خلکو باندې خپل د مشرانو خبرې د هغې ثقافتونه دا چې دی چې کوم د شریعت موافق دا ورته ښایي د دې لکه دا متلونه شو د هغې خپلو خلکو د غذې مطابق یو تاسو دلته وویل داسې جوخ متل د مشرانو کړی دی که نه چاریان نشه هلکه وایي د بل کلي دله به په څه پېژني چې ستا د کلي د دله سره یې تعلق وي داسې نه ده کنه د همجنس با همجنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز هلکه نو دغه د مشرانو دا ټکي وي او دې خوا فارسي سالک بابا پرې راغی هغه وایي چې ګوره کبوتر با کبوتر باز با باز که نه کمتر د کمتر سره دغه کوي نو اوس که یو سړی دی د کمتر سره کوم په پرواز روان دی نو هغه به باز نه وي اوس د باز سره به پرواز روان دی نو هغه به باز وي هغه به هغه ټپوس به نه نو بس خبره یې دغه کړه نو دې وجې نه چې دی ګاونډ د سره راغلی دی معامله ګاونډ او بل سفر په سفر کې السفر قطعه من السقر راغلی نو چې کله په سفر کې یو سړی اوږه ښکته کوي چاته که نه او ناکام کوي د دې په حضر کې به بیا خامخا دا ښه سړي او که نه په سفر کې د برندو نو ته بیا ورته ښه سړی مه وایه او نن سبا زمونږ د ښه سړیتوب او د خلکو د ښه سړیتوب معیار څه دی معیار بس مونځ وکړو جومات نه راووته بس دا غټ ښه سړی دا نه وایم چې ګینې مونځ بد شی دی دا د هغه اسلام په کارونو کې دا یو کله خو به کوي دا خو خدای پاک
عبادت ته دی خو دغه درې واړه سره اله دا د حقوق العباد سره د دې تعلق نو مطلب مونږ ته ترتیب کې خو د چې تاسو چا تعدیل کوئ تاسو په کې د دې خبرو لحاظم ساته مطلب دا د قوانینو اصول ته په کې ګوره اسی بچاته خسړې نه وای نو ډیر خسړې دي دا بازي خلک دي کوي کنه او کنه نو بس هغه دا همغه چې کوم دغه فن کې لکه اوس یو راوی دی پاغه باندې جرح ده اوس دا په جرح چا کړی ده شاباس د سره د دې همسرو د سره تعصب وکنو د دې فاسقو کنو دا ټول خبرې نو په هغه ترتیب باندې موږ د دې وخت سرکار نشته دا خو هغه نه نقل دا خو دا اوسنی خو چې دی نو اسی په ورګړ دي دې خبره پوه شي خو موږ به د معاشرې اصلاح کوو موږ سره د اصلاح د معاشرې کوو نور خو چې دی نو تاسو ګورئ په یو کتاب کې مو کتو و یو سړی د یو ځای کې جرح کوي بل ځای کې تعدیل کوي نشي کوي نو که جرح او تعدیل کو یو کس د جرح دغه کو نقل کو بل کې تعدیل کو دې خبره پوه شو نو چې دی ته په خپل باندې عادل وي نو بیا بس بیا ته هغه څنګه وي مثال دې خبره پوه شو نو بیا او بیا د چې کوم دین وروستو صدقه دا سنشت دي چې هغه د مزمت کیږي باغې سره ساخوال نشته دی خو یا د تعدیل دغه نشته بیا باغې ته کتیږي بهرحال نو دا چې دا د معدل بچ دی د تعدیل د اصول د قوانینو په دایره کار نو دی واقف وي او ماته صدا خبرو کې چې دا به ته پته چې نبی علیہ السلام مبارک خو دل کړه معدل سستی و غفلت اور تنگ نظری کا شکار نہ ہو مطلب ہے جدا خو په دې کې کوم تیر شو په جرح په دې کې تیر شو چې دې بس سستی او غفلت او تنگ نظری دغه باندې کوي دې بداغي شکار نه نو مطلب دا دی و یو سړی دی الکه خلک وی کنه وی الکه یو سړی دی یو ټول د پاره خکیدیم نشو د ټول د پاره بد کیدیم نشو د پاره خدي د لسار ناشتي سره ملوار وړي او مثال په تور یا ول چې دینو سو سود پر ځونه پکيو ما هم بیا ډېر خو کنه ترتیب کوي ناغا نورل تک لګیا دي سود کوي جواری کوي غصب کوي نو مولوی صاحب له خوشیر روان دی و دی وي چې که خیری دغه بلی کوم خو بدل سم ډیګری بول ورکوم ولی ځکه چې دا نور خلک وای چې لکه دا د کې سلی دي تا ولې د دې مناسب سره کینی پاسي نو دا مولوی صاحب چې دی نو دې دومره تنگ نظریه ته جوړ کړی دی چې دغه خبرې مسکر راغلي دي نو دی وای چې نه بس دا خسړې دي هغه خلک بازي وای کنه ک ارس چې کوي هغه حمار هغه کیسه به کړی ده کنه حمار او د سلاسو هغه کیسه به کړی ده چې کدي د سکی بس ټیک دی خبر هل هغه خو ځان خبر نو دې کې دا ټکی د دې کسب مبارک دومره چې دی تنگ نظر دی چې د ته غډیر بد او غډیر چې کوم دی نو د جرح هغه ورته نخ کاری چې د جرح دی صرف د تعدیل هغه چې هغه غم نه دی مثال په تور هغه د وجه نه تعدیل صحیح نه دی فسقونه پکې را جمع دی یو شی پکې شته دی کنه خو دې بیا هم چې دی په خپل خبره باندې څه دی ادا باندې کلک چې نه بس هم دقه ویو بل معدل خوف خدا رکھنے والا اور انصاف کرنے والا ہو دا معدل بچ دی به د الله نه یریدون کی وی او دی به انصاف کوون کی نو دغه رنګ تاسو ګورئ کو دی تعدیل د چا کوي دی به د الله نه یریدون کی پدې الله نه یریدون کی به لکه انصاف کوون کی نو اس کو د انصاف لغې د لاس ته لاړه نو دی به انصافي کی پدې نو چې به انصافي کوي نو
ناکاره سړي ته به ښه سړی وایي که نه بد سړي ته به ښه سړی وایي هغه سړی چې د هغه روایت دی قابل قبول نه او دی به وایي چې نه نه دا ټیک دی او مثال په طور باندې نو یو خدا چې خوف خدا انصاف کوونکی به خوف خدا لرونکی د الله نه به یریږي په دې الله الله فی اصحابی حدیث دی کنه لا تتخذوا غرضا اوس تاسو ګورئ په دې ځای کې لکه ځینې خلک لګېدلي نو په اصحاب کرامو باندې هلکې دا د دې سبق کیسه د وروستو به راځي خو دلته کې وایي چې ګورې خبردار زما د صحابه کرامو په باره کې چې دی څه وکړې یعنی زما نه وروستو د دوی په باره کې د الله نه ویرېږي هغه مه کوئ دوی چې کوم دی دوی باندې بهتانونه په دوی باندې دا یعنی غرض دا چې د دوی جرح مه کوئ دی وجه نه چې دی دا اتفاق په دې دی چې په صحابي باندې جرح چې دی نو دا به نه کېږي ځکه چې د هغوی تعدیل په خپله الله کړی دی محبوب علیه السلام کړی دی شابسې اوس تاسو وګورئ نو چې د الله نه یره چا هغه کړې روافظو پرېښې نو په صحابو باندې دغه کوي ښه د الله نه یره چې کوم دی نو ناصبیانو بعضې هغه خلکو د الله نه یره چې کوم دی نو تر کړې ده نو په اهل بیتو باندې د هغوی جرح کوي په دې خبره پوه شو تعدیل او جرح دا دواړه تړلي دي ما تاسو ته نو تعدیل به هم د هغه چا او جرح هم د هغه چا او مقبول کم خلک چې انصاف والا خلک دي کم خلک چې د الله نه یریدونکي خلک ښه اوس ګورئ نمبر 6 د دې تعدیل دپاره چې کوم دی نو شپږ شرایط دي په هغې کې پنځم شرط چې کوم دی نو دغه چې معدل خوف خدا اور رکھنے والا اور انصاف کرنے والا نمبر 6 معدل متشدد یا مخالف کی جرح قابل قبول نہ ہو دا معدل چې دی نو متشدد وي یا مخالف وي لکه دې مثال په طور باندې په جرح خود دغه نه ده جرح خود د قبول نه ده د چا د متشدد یا د مخالف مخکې تاسو ویلي خو اوس مثال په طور باندې دا معدل چې دی نو متشدد دی یا دی مخالف دی دې خبره پوه شو مخالف نو دې ځای کې چونکې کله کله دا دواړه دا جرح او تعدیل یو ځای راځي نو په دې ځای کې دا اصل کې دا تشدد او هغه چې کوم دی نو په دواړو حالاتو کې د افراط تفریط نه به څه کوي ځان ساتي نو هم په جرح کې هم په تعدیل کې لکه اوس زمونږ مثال په طور باندې تاسو ته ما ووایي مفتي منیب الرحمن صاحب چې کوم دی نو هغه د دې اصلاح په دې زمانې د دې علماو اصلاح د ناتخوانانو اصلاح د دې پیرانو اصلاح باقاعده لکه دا خو په ډټ کې کوي لکه داسې نه کوي چې دا چا نه پکې هېرېږي نه ډېر په ښه طریقې سره کې او عالمانه انداز کې کوي داسې نه نو اوس مثال په طور تاسو که وګورئ چې کوم په علمي میدان کې داسې دغه راځي لکه نن سبا هغه یو دغه کړی و چې په سټیج باندې اکثر یو سړی دی هغه سیکرټري د سټیج دی عالمان نشته اوس دی به ځینې وخت کې داسې کار وکړي چې هغه به د قرآن تفسیر او یا قرآن ترجمه دا به هم چې دی نو په ټول عمر کې په خپله یا کړي یا نه او نه مې چاته کړي د حدیثو د خبره مشکات شریف په چاته دی پړاو کړي دل پرس د منطقو کتاب نمونه چې وینو الکه یو سړی او چاته تاسو کو چې منطقو کې د سویل نو وای منطقو کې مې کنز ویل دی هغه په منطقو
د فقه کتاب ته به د منطقو کتاب وي د فقه مثال په طور علی حد القیاس او د دغه به چې دی نو په څه به او دی به چې دی نو هلکه دغه چې دی شیخ القرآن والحدیث والتفسیر او جامع المعقولات والمنقولات او فلانې او ډیوان کا او دغه او دغه او دغه دا خو ټوله تعدیلات دي که نه ته یو سړي تعدیل کوې که نه چې هلکه دا ګورې لکه څنګه چې تاسو د دې دغه د اصول حدیثو دي کتابونو کې تاسو راشي ګورئ چې هلکه د دې فلاني دغه چې کوم دی نو دته دغه ویلی دی دته د دې تعدیل کړی دی دی ویلی چې دا مفسر دی دا محدث دی دا حجت دا حافظ دی یا حجت دی یا دا دی یا دا دی دا باقاعده دغه کړي که نه نو دا خو ته په دې سټیج باندې چې کوم دی نو د هغه مولوي صاحب چې هغه عاجز په الذي جاهلي مثال په طور خو که صفت یې ونه کړي نو بیا خفه کېږي نو بس خلکو ته دغه وکړي نو هغه شی بل طرف ته لاړ شي نو منیب الرحمن صاحب چې دی دغې ترتیب سره ماشاءالله ډېر لوی کار وکړو او کوي الله دې ورله صحت کامل عمر دراز وکړي دې خبره تاسو پوه شو ہاں یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ تمام راویوں کے حفظ و ضبط علم و تحقیق اور تقوی و شقایت میں مراتب و درجات یکساں نہیں ہوتے دا خبره په ذهن نشین کول پکار دی دا خبره چې د ذهن کې کینول پکار دی چې بزرګا د ټول راویان حفظ او ضبط علم او تحقیق او تقوا او ثقوالی مراتب و درجات دا برابر نه چې ګینه هر یو راوی دی د سیوی چې مثال هغه د تقوا په اعلی مرتبه هغه د اوثق وي هغه د مثال په تور باندې داغه مراتب او درجات چې دینو د دو داغه په حفظ او په ضبط او په علم او په تحقیق په دې کې ګینه دا ټول سره برابر ده سي نه لکه استاد توي جیسے ها زګوي کوئی اوثق تو کوئی ثقہ تو کوئی صدوق سوق بپدی کې اوثق وي ګوره ثقه د اسم تفضیل باندې اوثق وي سوق به ثقه وي سوق به چې کوم دی نو ثقه وي او سوق به صدوق وي صدوق چې شو کنه نو سوق به صادق وي بیا غلطه کې په دغه مرتبه دا چې هغه فرق وي لکه مراتب و درجات دا به یو شان دي کې فرق وي ها ذکر وہی جیسے روات کے مراتب و درجات ہوں گے ویسی ہی حدیث پر حکم لگایا جائے گا اس دینے کی چسنگا دراویان و مراتب و درجات وی نو دقرنگے با حدیث باندے حکم با پی لگولیشی حدیث بندق سے حکم لگولیشی کہ مثال بطور باندے اوثقو لکه اوس دا ټکی راځي اوثقو نو هغه حدیث ته بیا هغه نوم ورکې دا به د اعلی درجې صحیح روایت وي مثال په طور دا زموږ دا دویم هیډینګ چې راځي نو دا دغه متعلق دی ښه اوس تاسو ګورئ که نه نو په حدیث باندې به هم دغسې حکم لګوي بآسانی سند و حدیث پر حکم لگانے کے لیے جرح و تعدیل کے الفاظ و مراتب ذہن نشین فرمائے پاسانے سرا دا سند او دا حدیث و سند او پا حدیث باندے دا حکم لگولو دا پارا چطب پا دی حدیث کم حکم لگے دیتا با کم حدیث ہوئے بالپرس دا سیدی خالق دا اعلی درجه سیدی دا غلطه چې دا اوثق خبر راغلی یو حدیث ته هغه مثال په تور باندې هغه راوی ثقه دی
د دې بل حدیث راوي چې دی نو اوثق دی نو اوس پته وی چې لکه دا حدیث صحیح دی او دا بل اصح دی اصح دی ولی دغه چل تک کې څه دی دا اوثق او د ثقه خبره ده دا ثقه او د صدوق خبره ده د صدوق او د صادق خبره ده مثال په توګه دا څه وا اوکې چې څومره هغه وصف په انسان کې ډیر هغه زم بیا کرام مبارکانو ته صدیق النبی ویلي دي نه نو دسی نو چې کوم یو سړی د مثال په تور باندې کتا سوې لکه د تقوا خپل مراتب دي ادنا اوسط او اعلی دې خبره پوه شو نو دا سی ولي چې دغه د تقوا په څومره په دغه طریقو نو هغه باندې بدت چې دینو په اندازه به متقی وي ها وسګوري مراتب الفاظ جرح و تعدیل دا الفاظ و مراتب یعنی مراتب دا الفاظ و دا جرح و دا تعدیل چې دا کم دا دی جرح تعدیل الفاظ دا دی مراتب اس دی کی دا خبر او بیانی الکا الفاظ دا تعدیل دا مراتب دا شپگ دی الفاظ دا تعدیل دا مراتب سودی شپگ دی بزرگان اگر ایسی گوری جن کے ذریعے حدیث پر حکم لگانا اور مرتبہ کی صحیح پہچان حاصل کرنا سہل و آسان ہو جاتا ہے چې داغی پا وجہ باندی یعنی داغی پا ذریعہ باندی پا حدیث باندی حکم لگول او مرتبہ دا مرتبی صحیح پی جندل دا پہچان دا دی حاصل اول دا آسانی دی سرا پس سرا دا دی مراتبو پا پہچان سرا چکل دا شپک مراتب سڑی تا دغشو نو تب دی حدیث باندې حکم لگولی چې دا سدے علاکہ دا حدیث چکم دینو دا اعلیٰ درجی صحیح روایت تے دا سی دا نور رازی اس گوری ان الفاظ سے حدیث کی صحت و ضعف کی جہت کا تعین بھی ممکن ہو جاتا ہے دا دی الفاظ دا وجنا دا حدیث صحت او دا حدیث ضعف کمزور والی دا دی دا جہت تعینم چه دی نو دا ممکن وی چا لکه دا حدیث صحیح دی که دا حدیث ضعیف دی نو دا پیم دا دی دا تعینم پی سکیگی دا پیم ممکنیگی ولی استاد معلوم شو چې دا راویان او سخت دي نو صحیح خوشو دا ثقه دي صحیح خوشو دا کمی درجه صحیح دي نو هم پی دا معلومیږي الګ دا ضعیف حدیث دی او کدا صحیح حدیث دی نو دا هغه معلومول چې کوم نو هم پی سکیږي ممکنیږي دا جهاد تعین هم پی چې کوم نو ممکن کیږي 6 مراتب درج ذیل ہے نمبر 1 اوثق الناس ور دیتا اسی اوثق الناس اثبت الناس اثبت الناس لیس له مثل لیس له نظیر دا گورے دا الفاظ استاسو که فکر ہوکے کہ نا الگ دا اوثق الناس تی اوثق الناس کاکا جی دے رنگ ورکا چمسو الواحد سب دے رنگ ورکا حیران اوثق الناس دا پا دی خلقو کی اوثق دی ویم اللہ سے بولو ورکی الگ دا اثبت الناس دی اور دیر یعنی اثبت دی یو ثابت دی یو اثبت دی اس میں تبزیل سے اثبت الناس دی دا حافظہ چی دیر قوی دا یعنی ضبط دیر جاتا یو ضبط دی یو اثبت دی خواہ ضابط و اثبت لیس له مثل ندد پارا چکم دے ندد سر مثل نشتا لیس له نظیر ندد نظیر نشتا اللہ اکبر ایک مرائے گا لو دا سری دیوی چی پا دا درجہ چی دا
دا الفاظ چکم دی یہ الفاظ جس راوی کی تعدیل میں ذکر کیا گیا ہو مبالغت اور تبذیل کا اس کی حدیث مقبولیت میں پہلے درجہ پر فائز ہوگی. دا الفاظ راوی په تعدیل کې چې کله ذکر شي دا اثبت الناس ته دا اوثق الناس ته دا اثبت الناس ته وغیرہ وغیرہ د سزا نو تبس کې اوس په دی وخت کې چې دا الفاظ نو د حدیث د مقبولیت په مقبولیت کې دا پړمبنې درجه باندې چې کوم دینو دا حدیث فائز کوي د دې ته بسوي اوس دا سره لګ تاسو بریکٹ کی بدا راولے چاسدی ہے اعلی درجہ کی صحیح روایت دیتا بدا اعلی درجی صحیح روایت یہ لکھی گی بدی خبر اپنا سور رسید لے خب بزرگان اس گولے دویم مرتبہ جس شخصیت کی شکایت میں کسی کو شک و شبہ نہ ہو جس طرح کوئی کہے کہ اس کی تو کیا بات ہے یا اس کی بات ہی نہ کرے پدې خبره پوه شو کنه لکه یا د کم شخصیت په سقوالی کې چې د سره شک شوبه نه هیڅ شک شوبه پکې نه لکه مثال په تور باندې یو سړی وایي نو د دغه اس کی تو کیا بات ہے د دغه څه خبره ده ماشاءالله لکه دا دغه کې خلک کوي یا دسی چې اس کی بات ہی نہ کرے بد دکې لکه مونږ تاسو مالکه بد کې سره خبرې نشته کنه ابد دغه خبره مکواله که سقوالی کې دا خبره نو دې کې د عربی الفاظ دي د پاره چې استعمالي کی فلان لا يسأل عنه ولا يسأل عن مثله د مبارک تپوس بکوا دا فلانه چې دی لا يسأل عنه دوباره کې تپوس نشي کوي دا فلانه سره چې دی نو دا د سوال د مثل مبارک نشي کولی معنا دا چې د مثال نشته په دې پوه شئ اوس دا حدیث دی د دویمه مرتبه دا اعلی درجہ کی صحیح روایت ہے دام د اعلی درجه صحیح روایت دلم دا نوم ورکا تیسرا مرتبہ جس کے ثقہ ہونے پر کوئی اور ثقہ یا ایسے الفاظ کے ساتھ دلیل یا صفت موجود ہو جو اس کی تعدیل کو بیان کر رہی ہو د چاپ ثقہ والی باندې بل داسې چې کوم دی نو داغه په ثقه والی باندې قول وکي بل ثقه سړی یعنی یو سړی د ثقه دی هغه د په ثقه والی باندې قول وکي او بل دا یا داسې الفاظ سره چې کوم دی نو په داسې الفاظ سره دلیل وایي دې خبره پوه شو کنه دا دلیل چې تاسو ګورئ یہ صفتوں کی یعنی داسې الفاظ سره دلیل یا چې کوم دی نو صفت موجود وي چې هغه د تعدیل چې کوم دی نو پکې بیان کړي داسې دلیل لوړي داسې چې کوم دی نو صفتو کی لکه مثال په ډول څنګه سړی وایي ثقة دو ځلې وایي ثقة مامون دا ثقه دی هغه تاکید د پاره راوړل ثقه دی لکه اوس تاسو یو سړی وایي چې ته څوک د په دغه کې شک شوبه کوي کنه تا نه چا تاسو کو چې لکه دا د پلاني سړي سره معامله کوم نو دا څنګه دی فټ ته کنه فټ هري مثال پتو ته نه که بالکل فټ دی یو ځل باندې کار کېده لیکن تا چې دا دویم ځلوي دا د په ثقوالي باندې د سره بل ځل خول بل ثقة مامون یوازې ثقه نه چې ثقه دی او مامون دی غرض دا دی چې هر قسمه چې کومه نقصان پکې راځي هغې نه محفوظ دی ثقة حافظ
ثقه دی او حافظ دی. ثقة ضابط ثقه دی او ضبط والا دی. قوت حافظه هم ډیره برابر ده، ضبط پکې ډیر دی. ثقة عدل ثقه دی او عدل دی، عدل دی. دا عدل چې کوم دی نو ګورې دې کې دوه ټکي راوړي، ثقة عدل او ثقة عادل. دا ټکي ثقة عادل هم دلته وړلې. نو معنا دا ده چې دا عدل چې کوم دی دا څه دی، دې کې تاسو کو فکر وکړو نو دا مصدر دی. او مصدر چې کله مبني للفاعل راځي، کله مبني للمفعول راځي. نو یو دا دی چې دی په خپل عادل دی، بل دا چې د تعدیل شوی دی، معدول دی. پوه شو کنه؟ تعدیل. خدا دا عادل لفظ داسې کله کله راځي دی، هغه د عقایدو کتابونو لیکلي لکه فقه اکبر کې ولا د قاري هم چې که چا یو صاحب دغه را نقل کوي د ابو منصور ماتوریدي رحمت الله علیه قول نقل کوي، نو که چا زمونږ د زمانې بادشاه ته عادل وي دا په دې کافر کېږي. دا خبر زمونږ د زمانې بادشاه ته چې عادل وي دا کافر کېږي. نو بیا لیکي ورپسې ویو که په عادل په دې معنا باندې چې بس کې به عدول کړي نو بیا نه کافي. په معنا د عدول په دغه سرهوالې نو بیا څه دی، عدول کوونکي سرهوالې نو بیا خیر دی، بیا نه کافر کېږي. او که نه هغه ته کلیر کټ عادل وای نو زمونږ د زمانې بادشاه ګورې ابو منصور ماتوریدي رحمت الله علیه خپل وخت خبره دې زمانه کې بیا څه خیال دی هغه بس کله یو ترانې غږو کله د بل ترانې غږو. دا ډېر ښه سړی دی، هغه داسې دی داسې دې خبره پوه شو. بهرحال خپل کار به کوي. ښه دې خوا بیا وایي ثقة عادل، ثقه دی او عادل. هلته عدل ویل تاسو ته دواړه. ثقة حجة دا ثقه دی او حجت دی بزرګان. نو دا چې داسې دغه وشي مثال په طور باندې په ثقوالي باندې دلیل یا صفت ورسره موجود وي د ثقه سره، تاسو دا سره دي که نه؟ ثقه سره ثقه راغی، ثقه سره مامون راغی، ثقه سره حافظ راغی، ثقه سره ضابط راغی، ثقه سره عدل راغی، ثقه سره عادل راغی، ثقه سره حجت راغی. بس ټیک ده صفت شو. نو دغه اوس دا حدیث وای دا حدیث چې نو اعلی درجه کی صحیح روایت ہے. دا چې لکه اوس دا ګوره دا محدثین دغه کوي، دا د اصول حدیث کتابونو دا کوي چې لکه دا څه دی، دا ثقة یو راوی بارکی او دا حدیث چې کوم دی نو د روایت کړی دی، خدا ثقه دی، دا ثقه مامون دی، دا ثقه عدل دی، دا ثقه عادل دی وغیرہ، ثقه حافظ دی داسې وغیرہ. نو دا څه دی، دا روایت چې کوم دی نو دا د اعلی درجې صحیح روایت دی. دا دریم نمبر شو. څلورم نمبر هغه شپږو مراتبو کې څلورم نمبر چوتھا مرتبہ حافظ سے متعلق ایسے الفاظ جو راوی کی عدالت پر دلالت کر رہے ہوں. دا حافظ متعلق دا سی الفاظ چې هغه د راوی په عدالت باندې دلالت کوي. داغه متعلق د حافظ راوی دی، حافظ دی، د متعلق دسی الفاظ چې کوم دی ذکر شي د راوی په عدالت باندې څه کوي، دلالت کوي. نو دغه الفاظ چې مثال په تور باندې راوړي، لکه مثال په تور باندې حافظ حجة امام متقن ثبت حافظ ضابط ثقة، کس الفاظ راوړي. پوه شو کنه؟ نو د حدیث په چې دی هغه دی کې خدا درې هغه چې کومونو دا د اعلی درجې صحیح روایت و دا صحیح روایت دی کې د اعلی درجې خبره سره رانه دا خبره سره رانه.
پنځم نمبر بزرگانو مرتبہ چې کومه ده پنځمه مرتبہ جو راوی کی عدالت توثیق پر دلالت کر رہے ہوں لیکن ان کا تعلق حافظہ سے نہ ہو. دو التقدی مخ کی تعلق د حافظه سره دلته دراوی د عدالت او د توثیق باندې خو دلالت کوي د سی الفاظ خداغي تعلق چې کوم دی د حافظه سره نه لکه مامون صدوق لا بأس به ليس به بأس محله الصدق او صالح الحديث او يكتب حديثه يحتج به. دا قسم الفاظ چې کوم دی لکه تاسو وې کنه مامون خو دې کې د حافظ خبره نه ده د حافظي سره متعلق خبره نه ده بلکې سره د راوی د عدالت او توثیق باندې دلالت کوونکي الفاظ راوړي خو د حافظي سره تعلق نشته بلکې داسې الفاظ چې لکه مامون چې مامون نیوین ولکه دې دار قسم دغه نه محفوظ دي کنه. ها اوس صدوق لا بأس به یعنی سب داسې دغه پته کې نشته شک شبهه سباق وغیرہ ليس به بأس لا بأس به ليس به بأس دوانا هیر پیر کی محل هو صدق. شپږم چې کوم دی مرتبه بزرګانو چې د تعدیل کومه دغه ده یعنی تاسو مخ کې هډینګ کې مامون صدوق اخو بیا د حسن سره خبره وکړه دلته کې صدوق ان شاء الله یعنی ان شاء الله دا به رښتینی وي دا راوی دا روایت رښتینی روایت معنا دا ده په دې کې څه شک شوبه نشته دا راوی صحیح دی صدوق ان شاء الله. او بل شیخ سویلخ شیخ سویلخ یعنی د تصغیر صيغه راوړي الګ دا شیخ چې دا روایت چې کړي نو دا شیخ دی سویلح دی یعنی مطلب دا دی چې بیخي صالح نه دی خود ناسي کنه هغه داسې یعنی گویا کې تاسو وایې کنه یعنی کله کله موږ د باز مثال چې د ورکو خانک او خانکوټ کنه ورکو کنه نو صالح او سویلح پدې سویلح کې چې کم دی نو د صالح نه دا صلاحیت کم دی نو شکر دا به کیسه دا کم دی نو شیخ سویلح دی نو دغه دې کې ګوره دی جرح تیرانیز دی کړی ده کنه نو داسې قسم الفاظ چې ليس ببعيد من الصواب وصدوق ان شاء الله شیخ سویلح وغیرہ نو دا قسم الفاظ چې راشي په دغه کې په تعدیل کې نو دیتا داسې روایت دا به حسن روایت وي. تاسو ګوره دو روایت چې کوم دینو په دې کې حسن شو او دغه مخ کې سلور روایت چې په سلورو کې درې روایت د اعلی درجه او یو روایت چې کوم دی نو دا صحیح وو په دې خبره پوه شئ. ها بس کله څنګه ها خاجي درود شریف شوق محبت سره ولولې اللهم صل علی سیدنا محمد اولین بیا به لګ دغه کوم خیر دی خدا دې اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي المبعوث الانس والجن والاسود والاحمر والاصغر صاحب الكوثر وبارك وسلم صلاه الدائمه المقبوله. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى اله وصحبه وصحابياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين الطيبين الطاهرين. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أتنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك. اللهم ارحم علينا وعلى والدينا وعلى من لدينا وعلى صائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو
فاعف عنا یا غفار یا ستار یا رب العالمین. پروردگار عالم زموږ ټول دنیا اخر خسته کړي، تقصیرات مو ټول ته معاف کړي، د ایمان دین اهل سلامت هم ټول نصیب کړي، اخر خاتمه زموږ په ایمان کې دوړ جان خوشاله مو نصیب کړي. پروردگار عالم حاضر جمع زموږ ټول ته په نظر د رحمت باندې وګوري. خدای جل جلاله زموږ هغه علوم نافعه را نصیب کړي. خدای په هغه علوم نه موږ ساتي کوم موږ باندې حجت رغېږي، زموږ د پاره حجت رغېږي، هغه علوم نصیب کړي. خدای موږ د شرونو فسادونو ټول حفظ امان کې وساتي. کریم خدای دوستان زیات کړي، دشمنان دوستان کړي. یا الله دشمنانو ته خدای هدایت وکړي، هدایت قسمت کړي. خدای پاک جل جلاله من کمزور یو ستا ان بطش ربک لشدید په خپل پکړ کې راوستل کې. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى اله وسلم وبارك وسلم عليه صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها ان حقه العظيم. صلى الله خير تاسو څنګه ماشاء الله من بعد مرة انتماد की पेबल मीटिंग को न बको गाड़ी का बस एक न्यू लाजिम शाला वर्ड कर दिया है वो गोरे दिन तो वक्त वक्त